هر کله چې فارغ شو مصنف د تعریف د کلام نه نو شروع کړه په تفصیل د کلام. نو مخکې تعریف د کلام وشو، اوس د تباینی تقسیم د کلام. هر کله چې فارغ شو مصنف د تعریف د کلام نه نو شروع کړه په تقسیم د کلام. او هر کله چې تعمیم د متمماتو د تقسیم لو نو تعریف یې مخکې کو. قانون دا دی چې په تقسیم سره معلومیږي افراد د شی او په تعریف سره معلومیږي ذات د شی. نو چې مخکې د ذات نه معلوم کړه تقسیم افراد به څنګه معلوم کې؟ د دې وجه تعریف مخکې وشو او تقسیم وروسته کوي. نو ولا يتأتى ذلك الا في اسمين. نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مبهوما. نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مبهوما الا في اسمين، مگر حاصلېږي با په ضمن د دو اسمینو کې. په دې شان چې یو اسم با مسندی او بل اسم با مسند الیه لکه زید قائم، او پی اسم و فعل، یا به حاصلېږي په ضمن د اسم او فعل کې په دې شان چې اسم با مسند الیه او فعل به مسندی. لکه ضرب زید، ضرب مسند ده، زید مسند الیه ده. فکرم شو؟ ضرب زید. نو کلام دو قسمه شو. ما دسی ویل د عبارت خلاصه دا ده چې کلام دو قسمه دی. یو هغه دی چې د دو اسمین نه جوړیږي، یو مسند او بل مسند له. بل هغه دی چې جوړیږي د اسم او د فعل نه، فعل به مسند او اسم به مسند له. نو کلام دو قسمه شو. د دین علاوه د دو حرفینو نه، دو فعلینو نه، حرف اسم نه، حرف فعل نه کلام نه جوړیږي. فکرم شو؟ دا شو. ولا يتأتى ذلك، نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مفهوما. د اتیان نه ما حصول واغس او ناکید ملاموی لا يحصلو، ځکه چې اتیان په ذوی روح کې راځي او دا مسائل د غیر ذی روح دي، او اتیان په ذوی روح کې راځي. نو ذکر د اتیان د مراد تینا حصول دی چې نه حاصلېږي دا کلام. بدایات ساتي دا د بلاغت قاعده ده چې مخکې اسم ظاهر ذکر شي نو به ذکر کې په ضمیر سره. نو دې ځکه الکلام مخکې ذکر ده. نو په کار دا وای چې په یتأتی کې ضمیر راجع کړی وي کلام ته او اق فاعل ګرځولی وي او ذالک فاعل نه ګرځولی. لیکن کافی مولا ذالک فاعل کو د یتأتی د پاره، نو دا وضع د اسم ظاهر وشوه په عنوان د ضمیر کې، او به اسم ظاهر په عنوان د وضع د اسم ظاهر شوه په ځای د ضمیر، او اسم ظاهر په عنوان د اسم ظاهر اسم اشاره کې ذکر کړ. دا وضع د اسم ظاهر په مقام د ضمیر. نو دا یې ولې وکړه؟ خدایات ساتي په 14 مواضعو کې وضع د اسم ظاهر په مقام د ضمیر کېږي. تلخیص نه ویلي عام 14 دي. کله کله د ضمیر په ځای اسم ظاهر ذکر کېږي د پاره د دفع د توهم د خلاف المراد، د پاره د دفع د توهم د خلاف المراد، چې د ضمیر نه توهم د خلاف المراد جوړیږي اس اسم ظاهر ذکر کې. دلته په یتأتی کې کو هو فاعل ګرځیدلی وی، نو دا ضمیر مرجع غواړي. مخکې 3 شی نه دي، یو اسناد دی، یو تضمن دی، یو کلام دی. نو پته نه لګېدله چې دا ضمیر چا ته راجع دی، اسناد ته راجع دی، کو ضمیر ته راجع دی، کو کلام ته دی. سره د دینا چې اصل په ضمیر کې قرب د مرجع دی چې مرجع دی قریبی. اصل په ضمیر کې قرب د مرجع دی چې مرجع دی قریبی. دلته پته نه لګېده، لہذا په دې وجه باندې ذالک اسم ظاهر فاعل شو او ضمیر فاعل نشو. پوه شو؟
کله کله مقام د ضمیری او اسم ظاهر ذکر کی د پاره د کمال دعوی د حضور د پاره د کمال دعوی د حضور تعاللت کے اسجی وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك تريدين قتلي قتل مخکې ذکر ده نو قد ظفرت به پکارو نو شاعر وی قد ظفرت بذلك اسم ظاهر په عنوان د اسم اشاره کې ذکر کو دعوی وکړه د کمال ظهور شاعر خپل محبوبې ته خطاب کوي هغې به ویلو چې ناجوړم نو دی ولا شعر وی تعاللت په زور د ځان ناجوړه کلی روغه جوړه خو په زور د ځان ناجوړه کلی د دې دپاره چې شاعر به خبر شي نو خفه به شي چې اخ که دا مړه شوه نو څه به تصور به واخلي نو غمجن به شي د غم د لاسه به مړ شي نو قد ظفرت بذلک تريدين قتلي ته اراده کې زما د وجلو او قد ظفرت بذلک زه ته کامیاب په دې کې ما به مړ کې ته جوړه خو ما به مړ کې نو قد ظفرت به پکارو خو د ضمیر په اسم ظاهر ذکر کوم اشاره ده چې زما مرګ بالکل ښکاره ده د قبر غم مې کوئ شاعر وی خار نو دلته ذالک لپاره د پې د توهم د خلاف المراد کو چې ته اتا کې زمین اسناد ترلی کو تضمن ته کو کلام ته پته نه لګي چې مقصد څوک دی نو چې ذالک هوا فذالک څخه اشاره بعید ته کیږي او بعید په اسناد او په تضمن او په کلام کې کلام دی پته ولګي چې زمیر کلام ته راجع دی او کلام په دوه قسمه دی ولا تأتى ذالک نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مبهوما دا قید ولی وام چې عام دی مبهوما دا قید ولی وام دا په دې وجه وام چې عام دی مبهوما قید په دې وجه وام چې دلته اعتراض دی چې الا حرف استثناء ده دا کلام مستثنا منه ده اسمین او اسمین و فعلین مستثنا ده الا حرف استثناء ده کلام مستثنا منه ده اسمین او اسمین و فعلین مستثنا ده نو مستثنا منه عامی او مستثنا خاصی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا انسان عام ده او هغه افراد چې دا څلور صفتونه پکې چې ایمان او عمل او دعوت او صبر دا خاص دي لږ خلق ده نو مستثنا منه به عامه او مستثنا به خاصه نو دلته چې کلام مستثنا منه ده او اسمین او اسمین و فعل مستثنا ده نو دا خو استثناء د شی د خپل نفس نه رااله ولی استثناء د شی د خپل نفس نه ده ځکه کلام هم دغه دوه اسمین او اسمین و فعلین دی نو مستثنا منهم دغه دوه اسمین او اسمین و فعل شو او مستثنا هم دغه ده دا خو شو استثناء د شی د خپل نفس نه د دې مثال د شو لکه داسې وایي سړی ما جاء زید الا زید دا شوله نو جواب وشو چې دلته زه کلام ته مستثنا منه واما په اعتبار د مفهوم عام سره داسې وایم نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مفهوما کلام ته مستثنا منه واما په اعتبار د مفهوم عام سره په اعتبار د مفهوم عام سره دا کلام په اعتبار د مفهوم سره عام دی کلام څه ته وایي ما تضمن کلمتین چې جوړي د دوو کلمو نه نو دوه کلمې به کله حرفینی کله به فعلینی کله به اسمینی کله به حرف فعلی کله به حرف اسمی کله به فعل اسمی د مفهوم په لحاظ کلام عام دی او اسمینی او اسمین و فعلین ته افراد شو دا خاص دی زه چې کلام ته مستثنا منه هم نو په اعتبار د دغه مفهوم عامه سره وتوام او مستثنا خاصه چې اسمین او اسمین و فعلین دي نه حاصلېږي دا کلام چې عام دی مفهوما مگر حاصلېږي په ضمن د دوه اسمانو کې په دې شان چې یو به مسند او بل به مسند یا په ضمن د اسم فعل کې په دې شان چې اسم به مسند او فعل به مسندي دا ولې وایم چې دوه اسمانو کې یو به مسند او بل به مسند دا ځکه وایم غلام زیدین خو دوه اسمان دي خو دې ته کلام نه ویل کېږي ځکه چې دا خو مرکب اضافي دی او دا مرکب ناقص دی مرکب ناقص خو مجموع مسندي
یا مصنلی دو اسمین دي خو کلام نه دی ولی دو اسمین به اله کلام ګرځي چې یو اسم مسند شي او بل مصنلی شي لکه الله الصمد الله مسند الیه او صمد مسند دی دو اسمین دي یو مسند دی او بل مصنلی دی او اصل چې دوه اسمین هغه ته کلام نه ویل کیږي یا به حاصلېږي په ضمن د اسم پیل کې په دې شان چې اسم به مصنلی پیل به مسندي اوس کو اسم پیلو خو یو پکې مسند او بل پکې مصنلی نه او بیا مت کلام نه ویل کیږي ضربه پیل دی او کاف اسم دی ځکه کاف ضمیر دی خو ضربه ته کلام نه ویو ځکه ضربه خو مسند دی خو کاف مفعول به دی دا مصنلی نه دی ولې نه دی ځکه چې مفعول به فصلی او فصله په کلام عربی کې مصنلی نه واقع کیږي نو دا خو مفعول به دی فصله دی ضربه کا اسم پیل دی خو دې ته کلام نه ویو ځکه کلام به هغه اسم پیل چې پیل مسند او اسم مصنلی او ضربه کا چې کو ضربه مسند شي خو کاف مصنلی نه دی ځکه دا مفعول به دی نو ضربه زیدون ته کلام وو ضربه مسند دی او زید مسند الیه دی یو اسم به مسند او پیل به مصنلی او روا د ظرفیت د خاص ته پار د عام په علاقه د شمول د خاص روا د ظرفیت د خاص د پار د عام په علاقه د شمول د خاص لکه چې روا د ظرفیت د عام د پار د خاص په علاقه د شمول د عام روا د کیدو استاذه ظرفیت د خاص د پار د عام په علاقه د شمول د خاص لکه چې روا د ظرفیت د عام د پار د خاص په علاقه د شمول د عام ان عام ضرب ګرځي د خاص لپاره او خاص ضرب ګرځي د چا لپاره د عام لپاره دا د په د سوال دا پی د ظرفیت د لپاره ده او پی د ظرفیت دی ته وایي چې مدخول د پی ظرف لپاره د ما قبلی نو الا پی اسمین او اسمین و پیلین نو دا اسمین او اسم پیل ظرف شو او مطلق کلام مضروب شو نو مطلق کلام خود مفهوم په لحاظ عام دی نو دلته ضرب خاص دی او مضروب عام دی دا به نه صحیح کیږي دا سوالو مطلق کلام مضروب شو او اسمین او اسمین و پیلین ضرب شو ځکه مدخول د پی ظرفي نو دا خو مطلق کلام د مفهوم په لحاظ عام دی نو دا خو مضروب عام شو ضرب خاص شو دا څنګه چل دی نو جواب وشو خاص ضرب د عام ګرځي او عام ضرب د خاص ګرځي ځکه د خاص او د عام په منځ کې علاقه د عموم او د خصوص ده د دغه علاقې په وجه یو ضرب د بل ګرځي داسې ما وویل روا د ظرفیت د خاص د پار د عام په علاقې د شمول د خاص لکه چې روا د ظرفیت د عام د پار د خاص په علاقې د شمول د عام هر کله چې په تقسیم د کلام کې عقل مجوز د قسم اخر وو نو مصنف ادات د حصر ذکر کړه او په تقسیم د کلمه کې عقل مجوز د قسم اخر نه ده نو مصنف ادات د حصر ذکر نه کړه ادات د حصر ذکر نه کړه ګورئ د کلمې تقسیم کا و یا اسم و فعل و حرف الته نفي الا را نه وړه دا نفي الا ادات د حصر دي او په تقسیم د کلام کې ادات د حصر راوړل چې نفي الا د الله الا د دا ولې یو جواب پستاسو سامبټي او خادمي کړه ده هغه دا چې په تقسیم د کلمه کې ادات د حصر شته چې وو عاطفه ده ځکه چې حروف عطف مفید د حصر دي دا جواب دی چې حروف عطف مفید د حصر دي حصر دی ته وایي چې دا شی په د پورې خاص کې د بل چانه نه پکې ته وایي چې دا لاجبو کې خاص د چاړنګو کلی دی د بل کلی نه دی دې ته حصر وایي ښه او دې ته حصر وایي نو حروف عاطفه د اداتو د حصر نشمار دي او وهي اسم و فعل و حرف و ذکر د جدا پوره ده لیکن د سام بټي او د خادمي خبره کمزورې ده ځکه چې حروف عطف د اداتو د حصر نشمار دي خو هر حرف عطف نه ده هغه صرف لکن او بل او لام ده
لكن او بل او لام، لكن او بل او لام دا په حروف عطفه کې دا درې حروف د اداتو د حصر نه دي، نور و وغیره د اداتو د حصر نه دي. نو سامبټه د خپل خبره په خپل واخلي. اصل جواب بل دی، هغه دا چې په تقسیم د کلمه کې عقل مجوز د قسم اخر نه دی. الته عقل نور اقسام ته انتقال نه کوي، او په تقسیم د کلام کې عقل مجوز د قسم اخر دی. ولی ځکه چې ته کلام به جوړي د کلمتانو نه، نو دو حرفین، دو پیلین، دو اسمین، حرف پیل، حرف اسم، اسم پیل، دا دو کلمې نه دي. لہذا کلام په شپږ قسمه شو د مفهوم په لحاظ. نو کلام ته شپږ قسمه ووایه، نو دا احتمال پکې و. نو لاو الا ذکر کړه، ادات د حصر ذکر شو. چې کلام په شپږ قسمه نه دی، بلکې کلام په دوه قسمه دی. یو هغه دی چې د دوه اسمین نه به جوړیږي، او بل هغه دی چې د اسم او د پیل نه به جوړیږي. ولی کلام په شپږ قسمه نه دی بلکې په دوه قسمه دی؟ ځکه کلام با مشتملی په مسند او مسند الیه. کلام با مشتمل وي خو مسند او مسند الیه په دې به مشتملی. او حرف په کلام عربی کې نه مسند واقع کېږي نه مسنله، ځکه حرف غیر مستقل دی، او مسند او مسنله به مستقلی. د دوه حرفین نه کلام نه جوړیږي، او د دوه پیلین نه کلام ځکه نه جوړیږي چې فعل ولو کو مسند واقع کېږي خو مسند الیه نه واقع کېږي، فعل ولو کو مسند واقع کېږي خو مسند الیه نه واقع کېږي. نو دوه پیلین چې راشي نو مسند به پکې راشي خو مسنله نشته، لہذا د دوه پیلین نه کلام نه جوړیږي. او حرف او اسم چې عجبه شو، نو اسم به مسند شي خو مسنله نشته، یا به اسم مسنله شي مسند نشته. او پیل او اسم چې او حرف او پیل چې جمع شي، نو پیل به مسند شي خو بیا مسنله نشته. ځکه د حرف پیل، حرف اسم، دوه پیلین، دوه حرفین د دې نه کلام نه جوړیږي. د کلام علامه ده چې مشتمل به په مسند او مسنله. نو د دوه اسمین نه ځکه جوړیږي چې یو به مسند شي بل به مسنله شي، لکه زید قائم، زید مسنله او قائمون مسند. او د دوه پیلین او د اسم او د پیل نه جوړیږي، اسم به ته مسنله شي، پیل به مسند شي. ضرب زید ضرب مسند، زید مسنله، او د دې نور نه جوړیږي. نو دا احتمال پکې و، نو په نفي او په الا څخه ختم شو. ادات د حصر ال ذکر کیږي چې الته عقل مجوز د قسم اخرین. وما محمد الا رسول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرګ صحابه بالکل تندر غاڼه او تندر دیم. نو الله دا صحابه سے فرض کړو چې دې صحابه داري د پیغمبر له دوه صفات ثابت دي. یو دا چې دا به پیغمبري، او بل دا چې نه به وفات کیږي. نو الله قصر پرات بکو چې وما محمد الا رسول، دا پر رسالت پورې خاص دی او په نه مرګ پورې خاص نه دی، مرګ به پرې راځي. قل لا يعلم الغیب الا الله. د خلکو به دا عقیده وه چې علم غیب به الله لم ثابت او بل لم ثابت. نو نفي الا رال چې نه، علم غیب په الله پورې خاص دی. دې ته ادات د حصر وایي چې ستا عقل انتقال بل چاته هم کوي، نو ادات د حصر ذکر شي. اوس مثال کې ډوډۍ مراولې ده او ډینجارې استاد هم خوړلې د جندول، او چاړونګو استاد هم خوړلی، او چوپلاک استاد هم خوړلی. خو دا ده چې داوه په درې واڼو ده، داوه په درې واڼو ده، او ډوډۍ صرف د ډینجارې استاد خوړلی ده د بر جندول. نو ته ووایې چې هلکه ډوډۍ بل چا نه خوړلې، صرف ډینجارې استاد خوړلی ده. نو دا قصر افراد شو، ځکه چې خلکو د درېو کولې چې چاړونګو استاد ما دل علی ما فی نفسه.